السلام علیکم دوستانو، زه یم میرولي خان ستاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو سره حاضر یم. دوستانو، یهودي قوم یو داسې قوم دی چې د آبادۍ د لحاظ سره خو ډېر کم ښکاري، خو په دې دنیا کې د ترقۍ باندې ټولو کې په اول نمبر یهودیان دي. ورسره کنن یهودیان خپل د ټولو نه غټ دشمنان ګڼي، نو هغه صرف مسلمانان ګڼي. همدغسې که د دنیا ټول څومره مسلمانان دي، هغوی د ټولو نه غټ دشمن یهودیان ګڼي، یعنی اسرائیل. خو دوستانو، تاسو په دې باندې چرته سوچ کړی دی چې دا یهودیان او مسلمانان د ټولو نه غټ دشمنان ولې جوړ شوي دي؟ او آخر دا څنګه وشو چې د یهودیانو یو وړوکی غوندې ملک د کروڑونو مسلمانانو ترمنځ آباد شو، چې تر نن ورځه پورې ډېر مسلمانان ملکونه هغوی نه تسلیموي، او ټول مسلمانان ملکونه هم دا وایي چې اسرائیلو په فلسطین باندې غیر قانوني قبضه کړې ده، او د اسرائیل په نوم یو ملک هم نشته په دې دنیا کې. نو راځئ دوستانو، نن به موږ تاسو ته د یهودیانو پوره هسټري ښودلو کوشش کوو. دوستانو، تاسو ته چې د مخامخ سکرین باندې کم دیوال ښکاري دی ته دیواري ګریا وایي، او انګلیش کې دی ته ویسټرن وال نوم اخلي. دې دیوال ته د یهودي په مذهب کې هغه اهمیت حاصل دی کم اهمیت چې مسلمانان کعبې شریفې ته ورکوي. دوستانو، دا دیوال چې کوم دی د حق سلماني لږه شان حصه پاتې شوې ده. د وروستي 2000 کالو راځي ټول یهودیان دې دیوال له راځي، او دې دیوال سره خپل سر په ډقولو باندې جاړي. هم په دغه وجه باندې خو دې ته دیوالي ګریا وایي، ولې چې د ګریا مطلب هم جړا دی. اوس به تاسو دلته کې سوچ کوئ چې آخر دا هیکل سلیماني څه شی دی، او دا یهودیان دلته چې راشي نو دا جاړي ولې؟ د دې خبرې پته لګولو لپاره موږ ته پکار دی چې هسټري کې لږ په شا لاړ. هیکل سلیماني څه عجیبه شی نه دی، دا د یو محل نوم و. که موږ ووایو داسې چې دا د یو عام بلډینګ نوم دی نو غلطه به نه وي. دا بلډینګ هغه وخت کې جوړ شوی و چې کوم وخت کې ټول یهودیان په خپلو خیمو کې اوسېدل. که موږ ووایو چې د یهودیانو د ټولو نه وړومبی پوخ مکان دا و نو غلطه به نه وي. دوستانو، په خیمو کې چې کوم کسان اوسېدل، دوی ته د هیکل سلیماني ضرورت آخر ولې پیدا شو؟ د دې باره کې پوهېدو نه مخکې موږ ته پکار دی چې موږ د تابوت سکینه باره کې معلومات اول وکړو. اوس به تاسو وایئ چې د تابوت سکینه څه ته وایي؟ دوستانو، تابوت سکینه دا د یو صندوق نوم دی. دا صندوق الله تعالی حضرت بابا آدم علیه السلام ته په حواله کړی و، او همدغسې د یو نبي نه بل نبي ته بتلو، او په دې طریقه دا حضرت موسی علیه السلام ته هم راغلی و. په دې صندوق کې د حضرت بابا آدم علیه السلام نه والا تر د موسی علیه السلام پورې چې څومره یادي څیزونه پکې پراته دي. په دې صندوق کې د حضرت موسی علیه السلام عصا مبارک هم موجوده وه. په دې صندوق کې په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی کتاب تورات اوریجنل کاپی هم پرته وه. همغه کاپی چې کومه الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته ورکړې وه. د حضرت موسی علیه السلام په دور کې چې د جنت نه به په کم لوښي کې تیار سالن ترکاري راتلل، هغه لوښي هم په دې صندوق کې موجودو، او یهودیانو به دا صندوق یعنی تابوت سکینه د خپل مدد دپاره هم اکثر لا استعمالولو. چې کله به هم دوی ته څه پریشانی وه نو د دې صندوق په مدد به دوی د الله نه سوال کولو، او الله تعالی به د دوی همغه سوال قبلولو. حد تر دې چې د یهودیانو به د جنگ په موقع کې هم دا صندوق ځان سره وړو، او د خپل سپاهیانو مخې ته به د جنگ په موقع کې کېښودو، او دوی به بیا همغه جنگ ګټلو. یهودیانو به دا تابوت سکینه
په یو بیله خیمه کې سنبال کېښودو او په کومه خیمه کې به چې دا تابوت سکینه صندوق پروت و همدې یهودیانو به هغې خیمې ته مخ کو او هغې ته به یې عبادت کولو چې دا صندوق د حضرت موسی علیه السلام نه بیا تر حضرت داود علیه السلام پورې راورسېدو چې عیسایان خلق او بني اسرائیل خلق هغه د داود په نوم نه د ډیوډ په نوم باندې یادوي. دوستانو داود علیه السلام یو داسې نبی و چې هغه د نبی سره سره د سلطنت باچا هم و. لہذا داود علیه السلام د خپل ځان دپاره یو محل جوړ کړو او چې کله د داود علیه السلام محل تیار شو نو هغه ته اچانک دا خیال راغلی چې زه خو په خپله یو محل کې اوسېږم او زما د قوم د ټولو نه قیمتي څیز په کچا خیمه کې پروت دی. په دې سوچ باندې حضرت داود علیه السلام د تابوت سکینه دپاره یو بلډینګ روان کړو. دا بلډینګ چې څنګه په جوړولو شروع شو نو حضرت داود علیه السلام د دې دنیا نه په ظاهري طور باندې رخصت شو. د هغې نه پس د داود علیه السلام زوی حضرت سلیمان علیه السلام هم بادشاه جوړ شو چې حضرت سلیمان علیه السلام د بادشاه جوړېدو نه پس د خپل پلار شروع شوی بلډینګ یې دوباره شروع کړو. ویلی دا شي چې د دې بلډینګ په جوړولو کې انسانانو سره سره پیریانو هم دې بلډینګ جوړولو کې ښه کافي مدد کړی دی او اخیری ډیر وخت پس دا بلډینګ تیار شو. خو ولې چې دا بلډینګ حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړی و ځکه د دې بلډینګ د پورا عمر دپاره نوم حیک سلیمانی کېښودی شو او تابوت سکینه په حیک سلیمانی کې هم سنبال کېښودی شو. حیک سلیمانی کې چې دا کوم تابوت سکینه پروت و دې ته به هر عام انسان نه پرېښودو بلکې د یهودیانو خاص عالمان به دې تابوت سکینه له ورتلل. خو دوستانو د دې نه پس وخت په مزه مزه تېرېدو او یهودي قوم هم خپلو کې د یو بل نه په جدا کېدو شروع شو او په دې یهودي قوم کې یو بل پسې نبیان راتلل خو دوی د یو نبی هم ونه منل او یو نبی به یې هم نه منلو او روزانه به یې ګناهانې زیاتولې. اخیری کار الله تعالی د ناراضګۍ د وجې په دوی باندې یو عذاب نازل شو. 586 عیساپور بابل ښار یو ډیر ظالم بادشاه اوسېدو چې د هغه نوم بخت نصر و چې په بایبل کې د هغه ذکر نبوت نصر نوم باندې ذکر د هغه شوی دی چې د یهودیانو په دې ملک باندې حمله وکړه او د یهودیانو د دې ملک ته ګټې نه پس تابوت سکینه د حاک سلیمانی نه وښکله او د هغې تابوت سکینه د ډیر بې ادبي هم وکړه او یهودیانو له حکم ورکړو چې تاسو په خپله دا پاک حق سلیمانی په خپلو لاسو باندې یې مات کړئ. خو ولې چې یهودیان دلته کې مجبوره وو او په خپلو لاسو یې په جړه جړه حاک سلیمانی ماته کړه چې په دې حمله کې بخت نصر 6 لاک یهودیان مړه کړي وو او 2 لکه یهودیان یې قیدیان کړي وو. بخت نصر 2 لکه قیدیان ځان سره بابل شهر یعنی عراق ته راوستل او هغوی له د بابل شهر نه بهر یو بستی جوړه کړه او هغې له نوم تل حبیب نوم کېښودو او په هغه بستې کې هغه یهودیان آباد کړل چې کوم د قید کړي او ځان سره بابل ته راوستي وو. خو دوستانو د دې واقعې نه پس د تابوت سکینه اړو هیڅ پته ونه لګېده چې هغه په کم طرف لاړله. خو ولې چې بخت نصر د دې تابوت سکینه ډیر بې ادبي کړې وه په دغه وجه باندې په دغه بخت نصر باندې هم د الله تعالی یو عذاب نازل شو. 540
عیساپور کې د ایران یو بادشاه سایرس په دی باندې حمله وکړه. بابل سلطنت ته یې د عمر لا خاتمه وکړه. خو ولې چې سایرس یو ډیر رحمدله انسان و او سایرس هغه قید شوي یهودیان ټول آزاد کړل او دی یې د آزادېدو سره سره د هیکل سلیماني دوباره تیارولو حکم یې ورته جاري کړو او ورته یې وویلي چې موږ به د سره هم په دې هیکل سلیماني جوړولو کې مدد کوو. سایرس خو هغه هیکل سلیماني محل دوباره جوړ کړو خو هغې کې تابوت سکینه موجود نه و او نه تر نن ورځې پورې د هغې تابوت سکینه باره کې چاته څه معلومات شته. اوس هم ډیر خلک شک ګمان کوي چې تابوت سکینه ډیره بېادبۍ په وجه الله تعالی هغه صندوق دوباره بیا د انسانانو د نظر نه غیب کړی دی چې دوباره د دې صندوق څوک بېادبي ونه کړي. دوستانو عیسی علیه السلام د دې دنیا نه د اوچتېدو نه پوره 80 کاله پس په دې یهودیانو باندې یو پیر بیا د الله تعالی عذاب نازل شو. دې پیرې له د روم یو باچا و چې نوم یې ټایټس و. ټایټس په دې یهودیانو باندې حمله وکړه خو دا ټایټس د بخت نصر نه هم زیات سخت او ظالم انسان و چې د به روزانه په لکونو یهودیان وجل. د ده فوج په یروشلم کې د ډېرې غټې تباهۍ سره یې د خلکو د مرګ سره یې حق سلیماني هم دوباره مات کړو او دا یهودیان یې د یروشلم نه په بهر وویستو مجبوره کړل. د یروشلم نه وتو نه پس ټول یهودیان په ټوله دنیا کې در بدر شو. هر ځای کې پریشانه او رسوا شوي وو. په ټوله دنیا کې تقریبا 19 یا 18 کاله د رسوایۍ نه پس چې کله په ورلډ وار کې د سلطنت عثمانیه خاتمه وشوه او د برټن په فلسطین باندې قبضه شوه نو هغه یهودیانو ته په خپل ریاست فلسطین کې ځای ورکړو چې هغې ته نوم اسرائیل کېښودو او په دنیا کې چې کم ځای کې اسرائیل و هغې ټول او په دنیا کې چې کم ځای کې یهودیان دیره و هغې ټول دې اسرائیلو ته راغلل او په ډېر لږ وخت کې دا یو طاقتور ملک جوړ شو. خو دوستانو که تاسو دې نقشه کې وګورئ نو کوم ځای کې چې برټن دی آباد کړي وو نو دا ځای د فلسطین و. په دې وجه باندې خو ډېر مسلمان ملکونه دا اسرائیل ملک تر نن ورځې پورې نه تسلیموي او همدا وایي چې دا اسرائیل یو ملک نه دی بلکې یو غیر قانوني طریقې سره یو وسطي ده چې دا موږ هیڅ کله هم نشو قبلولی او هم په دې وجه د اسرائیلو او د مسلمانانو اکثر له جنگ حالات جوړیږي. دوستانو نن که د دنیا ټول یهودیان که په یو داسې ځای آباد شوي دي چې چرته د نن نه 2000 کاله مخکې هیکل سلیماني موجوده وه همدغسې یې تابوت سکینه پسې هم ډېر تیز کوششونه شروع کړي دي. ولې چې هغوی دا مني چې تابوت سکینه چا سره هم وي یعنی کم ملک سره وي هغه به ډېر طاقتور ملک وي. ځکه خو د اسرائیلو یهودیان د تابوت سکینه په تلاش کې زر تر زره مسجد الاقصی شهیدان کول غواړي او په هغې باندې هیکل سلیماني جوړول غواړي. ولې چې د نن نه 2000 کاله مخکې په کم ډېر غټ ځای کې هیکل سلیماني نوم باندې دا محل موجودو په هغه ځای باندې نن مسجد اقصی هم موجود ده. خو نن فی الحال موږ موجوده دا ویډیو په دې ختمول غواړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کې او چینل لازمي سبسکرایب کې. زه به تاسو سره ملاویږم د یو بلې انټرسټ ویډیو سره. تر هغه ټیمه پورې د ځان خیال ساتئ. والسلام.